حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی وے د مرگ سختی په وخت باندې شیطان خپلو چیلو ته د مړ کیدونکي د ملګرو د یارانو دوستانو په شکل کې تاسو ورځئ او بیا ورته وایي زما وروره مونږ خو تانه د مرګ ذایقه مخکې وسکله مونږ خو تانه مخکې مړه شو خو ګورې یاد وساته یهودیت مذهب حق دی عیسائیت مذهب حق دی حالانکہ د موسیٰ علیہ السلام دین منسوخ شوی دی دقسې دی اعزا و اقربا په شکل کې جماعتو په شکل کې دی حاضریږي تر دې پورې چې دا سړی په ایمان باندې نه بلکې په کفر باندې له دنیا نه خاتمه وشي زما خوږو اسلامیانو الله بے نیازی او د پټ تدبیر نه هر مسلمان ته یره ساتل پکار دی نه جانے کم یوې ګناه په وجه سره رب کریم په قهر او غضب کې مونږ کېږو او مونږ نه ایمان اخیستلی کېږي دا اوس وګوره دعاګانې کېږي دعاګانې نه قبلېږي باران د سویمه ورځ دی وریږي په کل ملک باندې سیلاب دی کل ملک چې دی ډوب شو خلکو قرآن پاکونه پسې روباسل باران نه ودرېږي وجه څه دی ما عزت مندو رب مو ناراضه کړی دی خپل خالق رازق مو ناراضه کړی دی او داسې مو ناراضه کړی دی چې که موږ دعا کوو زموږ دعا ته هم نه ګوري او زموږ دعا هم نه قبلوي او زموږ دا فریادونه هم نه قبلوي یاد وساتئ ما عزت مندو قدرمندو آخرت معامله ډېره سخته دی ډیره سخت دی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په ورځ د محشر به یو ګټ په شکل کې یو زناور راوستولی شي وای به ای خلکو را وګورئ اهل محشر جنتیان به را وګوري جهنمیان به را وګوري جنتیان به ویریږي داسې نه چې مونږه جنت نه بار کړلی شو جهنمیان به خوشحاله شي کېدای شي مونږ ته پیغام د بار کېدو ملو شي اعلان به وشي اهل محشر اوس واورئ دا ګډ نه دی دا مرګ دی مرګ اوس په دا حلال کړلی شي چې حلال شي اعلان به وشي بس دې نه بعد بچا ته مرګ نه راځي جنت والو ته جنت مبارک شه او جهنم وال په جهنم کې دې سوځېږي او لوګړېږي یاد وساتئ ما عزت مندو کله چې یو سړی آخره خاتمه په کفر باندې وشي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي شیطان پلاس کې اور اخیستی وي لوس وي او د چیلې چې دی هغه هم لوس وي او دغه سړی جنازې مخې ته روان وي او ګډېږي او شیطان وای په یو باندې خو مې محنت کامیاب شو رنګ یې راوړو په نورو به هم زه دقسې کوشش کومه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې دا سړی خلق خخ کی نو جهنم نه یو د اور صندوق راوغښتلی شي هغه صندوق کې دا مړی کېښودلی شي دا کافر او بیا په هغه پسې سر را بند کړلی شي د اور او بیا د اور ټاله ورته ووهلی شي بیا دا صندوق اوچت کړلی شي په یو بل د اور صندوق کې کېښودلی شي هغه باندې سر بند کړلی شي او د اور ټاله ورته وهلی شي بیا دا دواړه صندوقونه اوچت کړلی شي یو بل د اور په صندوق کې کېښودلی شي او هغه باندې هم د اور سر بند کړلی شي او د اور ټاله ورته ووهلی شي بس دې مطلب دا دی چې دا سړی به دائما ابدا په دې اور کې لوګړېږي الامان والحفیظ پایا ہے وہ الطاف و کرم آپ کے در پر سب عرض و پیاں ختم ہے خاموش کڑا ہے مرنے کی دعا کرتے ہیں ہم آپ کے در پر آشفت ہے بدر آنکھ ہے نم آپ کے در پر